عمل چې په دغه عشره کې کیږي هغه عمل د روزې دی. په صحیح بخاری کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ده وې د حضور مبارک عادت داو چې هغه به هر کاله د عاشورې د ورځې روزه نیوه. ولی وی حضور چې کله راغلو مدینه منوره ته تشریف راوړو نو یهود او قتل یهودو به د عاشورې په ورځ په 10 محرم روزه نیوله. حضور ته نه تپوس کوي تاسو دا روزه ولی په دې ورځ نیسئ؟ یهودو ورته وویل وی په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله پاک د فرعون نه او د هغه د لښکر نه نجات ورکړ، ځکه موږ په دې ورځ باندې روزه نیسو او دا روزه موسی علیه السلام د شکر د پاره نیولې وه. حضور فرمایل صحابه ته ای زما صحابه د موسی علیه السلام سره زیات موافقت د دې په نسبت زمونږ دی، دا روزه به مونږ نیسو. د هغې زمانې نه ګوره حضور لا مدینه منورې ته اوس راغلو، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ معشوم دی، شهادت چې کله کیږي په هغې کې هم 40 کاله به لګي، هغې نه پس به شهید کیږي. حضور نن روزه نیسي نو ته به دا وایې چې دا د حضرت حسین د شهادت د وجې نه؟ هر ځای کې هر خبره نه فټ کول پکار. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره تا نه سوچند زیاته زمونږ مینه ده، اهل بیتو سره تا نه 10 چندم نه 100 چندم نه 1000 چنده زیاته زمونږ مینه ده، لیکن په شریعت د محمد رسول الله کې ابتدا مه کوه، ځان نه کارونه پکې مه ایجاد کوه. نوسې ژوندی دی او نیکه مبارک روزه نیسي نو ته څه وایې دا د حسین د شهادت د وجې نه نیسي؟ دا په دین کې د ځان نه نوې نوې خبرې ایجاد کول دي. د دې وجې نه حضور فرمایل چې دا روزه به مونږ هم نیسو. لیکن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د حضور مبارک د ژوند اخرنی محرم و نو حضور فرمایل وی زما صحابه که چرته راتلونکي کال ته زه ژوندی وم نو بیا به د عاشورې د 10 محرم روزې سره زه یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته دا یوځای کوم، 9-10 یا 10-11. ولی وجه مخبل بیان کړی دا وی حضور فرمایل چې صرف د 10 محرم روزې نیوو کې د مسلمانانو او زمونږ معمولی غونته مشابهت د یهودو سره راځي او دا رب ته ناخوښه ده، او د کفارو سره د یهودو سره د الله د دشمنانو سره په عمل کې اگر که نیک کار کې سره مشابهت راځي دغه مشابهت مناسب نه دی بلکې دا نامناسب دی. ګوره روزه کې مشابهت راځي، روزه نیک عمل دی که بد عمل دی؟ حضور څه فرمایي وی زمونږ هغې سره معمولی مشابهت راځي او هغه مشابهت دا دی چې مونږ هم د 10 محرم روزه نیسو، دیم صرف د 10 محرم روزه نیسي. راتلونکي کال ته که زه ژوندی وم نو ورسره به 9 محرم یوځای کوم یا به ورسره 11 محرم ورځ یوځای کوم، یعنی 2 ورځې به روزه نیسم چې دې سره مشابهت رانشي. مسله ختمه. اوس د دې نه پس راشه مسلمانه چې ستا په نیک عمل کې حضور فرمایي د یهودو و نصارو مشابهت مه کوه، نو په بد عمل کې هغې سره مشابهت جایز دی؟ په بد عمل کې د هغې نقل کول د هغې پیښې کول دا مناسب دي؟ حضور ته په روزه کې په عبادت کې هغې سره د نقل نه او د مشابهت نه منې کوي، نو په بد کار کې او د دنیا په کارونو کې
د هغې مشابهت اختیارول په دې به الله او د الله رسول خوشحالیږي که به خفه کېږي نو هغې به خفه کو که خوشحاله وبه تیز ووایي خفه کو به که خوشحاله وبه خوشحاله وبه یې که نه انشاءالله نو که څوک روژه نیسي کمې زنانه چې ناستې دي او هغې پابندۍ سره بیان اوري او هغې روژه نیسي نو بیا به 2 ورځې نیسي یا د 9-10 یو ځای کي او یا د 10 او 11 یو ځای کي صحیح شوه